سره ودرېږې زما لور راشي هغه ډېره وړه ده هلته ډاکوانه سره لکه د لیونیانو کله د یو سړي په غوپو پرېوتم کله په بل سړي په غوپو پرېوتم چې بوتلې وه هغې هلته خرڅه کړه په 8 لکه روپۍ زما لور دویمه میاشت یې د پته نه لګي چې څه څه به ورسره کېږي زما وړې لور سره او زه مې مشرې لور کره تلې ومه او چې راغم زما لور په کور کې نه وه ټیک ته ستا لور څومره عمر دی زما په 27 سپتمبر به 11 کالو شي ښه لا د 11 دم نه جی ښه د 10 کالو ده ټیک ده بس زما لور نه وه بس خاوند کراچۍ کې کار مار کوي هغه کراچۍ کې وي خاوند ته مې وویل چې لور همداسې نشته ټوله شپه تېره شوه سهار کې ما هغو ته فون وکړو هغه هم راغلو بس چې دلته ورپسې مونږ رشته دارانو کره ګرځېدو بس بیا داسې یو نمبر نه ماته فون راځي تاسو په څومره ټیم دی کې تېر شو چې تاسو ته ډاکوان نه کال رانغو بس شپې زما لور زه ته شپې راغم کور ته زما لور نه وه نو سبا ورځ مونږ ټکته او ته شپې ته هغه کول راغو او جی ما ته خپل نوم وحید خولیو او پښتو کې خبر کول اردو کې را سره خبرې کولې جی ما ته وایي چې आपकी बेटी हमारे पास है 30 लाख रुपए लेकर आए خاصتا لور موږ سره د 1.5 لک روپیا وروړه 1.5 لک روپیا وروړه بس فریادونه ورته وکړو چې موږ ډېر غریبانان یو زما خاوند پرچون دکان دی دونه زموږ وس نه رسی بس په 15 लाख रुपए باندې ویراشه سبا سکر تراشه سکر کې یو مونږه او ستا خپل پیسې وروړې د لورم والے بس زما خاوند او زما زوی بس کې ناستو سکر گاډي کې ماته هغه ما سره راځي څنګه ارینج کې 15 लाख रुपए څنګه برابر کې زما کاله او هغه خرڅ کو او بس سم پلار نه قرض واغسته بس پیسې برابر کې 15 लाख रुपए جی 14,70,000 روپے برابر شوي ٹھیک ده بس بیا چې مونږ لاړو بیا هغه ما سره رابطه کیو هغه سړی ډاکو ما سره رابطه کیو زما ته لور خبرې به ما سره خرابې کولې زما لور به امیر عائشہ ما بوزا بس بیا ډاکو وې ته دې سکر کې پرېږده خاوند دی او زوی دی او ته سکر ته نواب شاه ګاډي کې کښېنه او راشه بس ما پیسې واخیستې او زه لاړم نو بیا النور پټرول پمپ سره هغه ډرایور سره خبرې کولې هغه ما ته ویل ستا سټاپ دا دي کوشه بس زه النور سټاپ کې لږ ساعت ولاړم ده په موټر سایکل راغو بس زه یې بوتلم یو کور ته او خاوند او زوی دې چېرته و هغې سکر کې پاتې شو ښه تا ته دې ډاکو چې ته یوازې راشه جی ما ته ډاکو وی یوازې راشه ګرې لوله دله نه درکو بس زه لاړم زما خاوند ډېر ووي پولیس ته وایو ما ورته ویل نه پولیس ته نه وایو بس پیسې غواړي پیسې به ورکو لور به راولو بس چې زه کور ته بوتلم نو زما لور هلته نه وه او مونږ ته یې مونږ راځو دې کې غونډه ورځ تېره شوه بس بیا دې کې 2 سړي راغو ماښام ټایم کې چې 2 سړي راغو بس ما ورته په موټر سایکل یا کور ته بوتلم خو ما هغه لوکیشن چې دی خپل خاوند ته لیږلی و چې زه دلته یم بس بیا داسې وشو چې 2 سړي راغلو وه نو ریپ یې وکړو زما ما ورته لور له ویې بوځه نو وایي اوس نه وخته دی سبا به ځو ستا لور له سبا ورځ تېره شوه دې کې 8 ورځې تېرې شوې مسلسل ما سره ګینګ ریپ کېدو الله به له سزا ورکړي خورې الله به سزا ورکړي بس بیا یې زه په 8 ورځ باندې بوتلم کچې ته هلته ما لور ولیده نو زما دا زړه لږ صحیح شو ما ویل زه به چې څه مو شو زما لور ما ته ملاوه شوه زما لور بیا یې ماله زما لور رانه کړه زبردستي خپل زوی سره ته هغې نکاح وکړه چا چې بوتلې وه هغې هلته خرڅه کړه په 8 لکه روپۍ زما لور هلته وله بیا نکاح وکړه موږ نه زبردستي په والو ټکولو ویډیو جوړه کړه ما ته یې ویل لور دله بوځو زه په لکه ته لیونیانو کله د یو سړي په غوپو پرېوتم کله په بل سړي په غوپو پرېوتم زما لور یې پرېږده نه خوسته هلته بیا ما څلور شپې وکړې ما ته ویل نورې 15 लाख روپۍ راوړه نو بیا به زه بیا به دله لور درکو بس بیا زه پولیس ته لاړم هلته په 8 لک روپۍ باندې به نور چا خرڅه کړه او جی په نور ګوهر علي دی ډاکو دی په هغه باندې خرڅه کړه زما لور په څو باندې په 8 لک روپۍ هغه باندې خرڅه کړه زما لور زما سودا یو کال ته 5 لک روپۍ زه 5 لک روپۍ خرڅه کړم چې دلته ډاکوانو سره هم دلته پولیس والا FIR نه کټ کول ویلې چې کوم ځای کې نه کټ کول دا باډي پورې تاړي که چې پېښور
نه کولو نه کولو مونږ سره زما او خلاړو لور مې لاړه خور نه مې تاسو لاړه الته نه راغې نه نه زوم التم زما خاوند وی چې اف آی آر کړ چې تفتیش شروع شي نه ته چې کله الته کې وي پاته لکه ستا لور خرڅه شپږ لکه ستا سودا وکړه بیا د هغې نه پس څه شو بس هغې نه پس چې دی بس بیا ما ته وی ته 15 लाख روپۍ نور الته زما طبیعت ډېر زیات خراب شو ما ته وی ته 15 लाख روپۍ نور وروړه او بس لور دې بوزه بیا الته یو سټاپ دی محمدآباد ورته وی او محمدآباد الته زه سکر ګاډي کې کېنولم بس بیا زما خاوند هم سکر کې هغه زری شو کله چرته منډه کړه سو کم څوک راته کم ځای خیر الته منډه خو څوک هم زموږ مدد نه کوي ټول پیسې غواړي چې پیسې رانو دا چل به کېږي پیسې نه څوک غواړي ته هغه ایس ایچ او دی ډي اس پی دی خلک مونږ نیولیو هغه هم پرېښوستو اوس زما خاوند وایي چې هغه یې پرېښوستو دلته باډي پورې والا لاړم ویم تاسو زما اف آی آر نه کول اف آی آر زمونږ وکړې نو بس هغه هم وایي زړه خبره ده بس اف آی آر بي اوس نه کېږي جی بس زما تاسو نه دا درخواست دی چې زما سره مدد وکړئ ما سره ودرېږئ زما لور راشي هغه ډېره وړه ده هلته ډاکوانه سره دویمه میاشت یې د پته نه لګي چې څه به ورسره کېږي زما وړې لور سره الله بخیر کړي الله بخیر زما تاسو ټولو پښتنو ته ریکوست دی زمونږ د پښتنو چې څومره حکمرانان دي زه به دا ویم چې لعنت دې وي په تاسو باندې که هغه د دې ملک هر څومره حکمران زه ویم چې لعنت وي ستاسو په دې سیسټم دی وي لعنت وي ستاسو په دې هر څه دی وي چې تاسو یو پښتني خور ته یو لور ته د هغې عزت نشئ بچ کولی اوس کم از کم پکار دی چې موږ ټول پښتانه راپاسو د خپل لور تپوس وکړو زموږ نه خو هغه سند والم ښه دي چې په خپله ټول لاړ او بیا ډاکوان ورته مینتونه کول چې بس دا خپل سړی والې او موږ معاف کړي